بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الكفن. فصل في التکفین. مصنف رحمت الله علیه د دې ځای نه د کفن ورکولو ولا مسایل ښایي. څه مړي ته کفن به څنګه ورکوي او که بیا مړ شي ښځې د هغه ولا کفن څه طریقه ده او که سړی وي د هغه د کفن څه طریقه ده. دا ټولې مسلې په دې فصل کې ښایي. السنة سنت طریقه د کفن ورکولو ده د یکفن الرجل فی ثلاثة اسواب. نر سړي ته په درو کپړو کې کفن ورکولی شي. ازار نی پکې ازار ده، و قمیص بل پکې قمیص ته، خط و لفافة بل لفافه ده. لفافه اول چولی شي، بیا ورپسې ازار وي، بیا ورپسې قمیص وي. لما روي انه صلی الله علیه وسلم کفن فی ثلاثة اسواب بیض. پیغمبر علیه السلام ته په درو سپینو کپړو کې کفن ورکړی شوی و. سحولیه د سحول علاقې ولوي. او بل د درو کپړو کې څه کفن ورکولی شي د عقلي وجه دا هم ده چې ولانه اکثر ما یلبسه عادة فی حیاته، چې عموما په ژوند کې اکثر درې کپړې سړی اغوندي استعمالوي. وکذا بعد مماته، نو مرګ نه بعد هم دا شی کولی شي. ښه که بیا د درو کپړو بندوبست نه کېدلو فین اقتصروا علی ثوبین جازه، دوو کپړو باندې اکتفا وکړي دا هم جایزه ده. والثوبان به د دوی کپړې به کمې کېږي. ازار و لفافه، یو به ازار وي بله به لفافه وي. وهذا کفن الکفایه، دا خو کفن کفایت شو، یعنې ضروري د دې نه کم نشي کولی. صحیح ده، دا خو هسې ضروري ده. لقول ابي بکر رضی الله عنه، ابوبکر صاحب همداسې ویلي چې اغسلوا ثوبي هذین، زما دغه دوی کپړې تاسو ښې روغې ووینځئ، ښې روغې راله صفا کوئ، سوترای کوئ. وکفنوني فیهما، په همدغو دواړو کې بیا ما ته کفن راکئ. لکه نوي کپړه څوک نه اخلي، بس سپین لباس کي که نه، هر قسم ته کپړه وي او هر قسمه کفنۍ ولوي، دا استعمالولی شي په کفن کې ځان ته. ولانه ادنى لباس الاحیا، او دا د ژوندیانو خلکو کمې درجې وله لباس وي که نه، د دې نه کم نشي کولی. والازار بیا د ازار څومره اوږدوالی کېدي چې من القرن الی القدم، د سر وله ویښته ځي د اخکر منه سر وله ویښته دي نه ونیسه قدمه پورې چې خپې پکې پټ سر. واللفافه کذلک، لفافه هم داسې لږه ترېنه زیاتې. والقمیص، او د خط قمیص چې وله کولی شي که نه من اصل العنق، د کم ځای نه چې د ورمېږ بیخ ته که نه دې ځای نه ونیسه تر خپو پورې، دا به قمیص وله جوړیږي. هغه دپاره جیب وغیره ته خرګ یا همده شی ته لستوڼي مستوڼي یا څه کولو له ګریبان نشي کولی. واذا ارادو لف الکفن، دی چې کله کفن خې وله غوړولی دی مثلا که نه، اوس به در غونډوي څنګې، دی چې ابتدأوا بجانبه الایسر، اول به د ګس طرف نه داسې راواړی. فلفوه علیه، دا ورباندې داسې راغونډ کړي، راټول به یې کړي. ثم بالایمن، بیا به د ښي طرف نه ورباندې داسې راواچوي. کما فی حال الحیات، لکه ژوند کې مو هم داسې ته کو ګریوان چې جوړوي، د ګرۍ لاندې طرف ته کې د ښي طرف نه ورباندې راولي. وبسطه، غوړول یې څه طریقه ده، کفن به ولې څنګه چیوله کې. ان تبسط اللفافة اولا، اول به د لفافه ورته واچوي، دا ټولو نه اوږده کپړه وي. صحیح ده، دا د ځمکې باندې داسې وغوړوله. ثم یبسط علیها الازار، دې باندې بیا به د ازار وغوړي، دا د ویښتو نه خپو پورې وي که نه، دا در باندې واچولو. ثم یقمص المیت، بیا د کوم کمیس ته د مړي ته ور وغوستوه، څه ور وغوستولو، هغه نه بعد ویدو علی الازار، ازار باندې داسې کېږده دوو درو کسانو باندې. ثم یؤتى بالازار من قبل الیسار، ګس طرف نه ولې ازار راوړه، بیا ورباندې ښي طرف نه راوړه. ثم من قبل الیمین، بیا ښي طرف نه. ثم اللفافه کذلک، بیا د لفافه ورباندې راغونډه کړي. بیا یې که داسې مسله پېښېده چېرې د مړه به کفن نه وځي، یا لکه کله خلک بیایي که نه وړي، هغه ټایم کې کېدای شي وخوځېږي. نو وین خاف ینتشر الکفن عنه، که بیا د کفن کولوېدو یا د منتشر کېدو خاطره وي، نو عقدوه بخرقة صیانة عن الکشف، نو بیا د ګانډې برکې ویښو کې که نه، سرونو کې به ګانډې ورکړي کپړې سره چې کشف یې ونه شي، رمنډ نه شي، بربنډ نه شي، خصوصا ښځې دپاره. دا د نر سړي کفن مسله ده. ښځې کفن څه مسله ده، څه طریقه ده، دی چې وتکفن المرأة فی 5 اسواب، ښځې ته په 5 کپړو کې کفن ورکوي.
اسانه خبره د غسل ورکولې طریقه خو تېره شوې ده لکه څنګه ژوندي ته ورکول شي خو دا خو ژوندی وینه که نه خپله به خو نه شي کولی ته به یې کوې لکه څنګه ځان ته ښي شي ونوینځي ګس وینځي بیا ټول بدن یې داسې بدي ته ووینځي هغه نه بعد ویل شوه کې کفن ویل کې کفن طریقه دا چې درعن یو پکې درع د دې راچیشتل شي ټیکري تیل شي چادر دوپټه و ازار بل ازار د تهبند یعنې لاندې سي پرې لاړ شي یا اردو له تهبندونه نه د مراد صرف لاندې چولی شي و خمار بل ورپسې شه ده غټ ټیکرای ده و لفافه بل لفافه ده و خرقه پنځم ورکې داسې کپړه به وړه غونې کې تربت فوق صدیها چې د سینو باندې پوسه نه تړل شي حدیث میاتیه ولا حدیث کې راغلی دی ان النبي علیه السلام اعطى اللواتي غسلنا ابنته 5 اسواب کله زینب بیبي وفات شوې وه پیغمبر سم هغو ښځو ته 5 کپړې ورکړي وي چې کوم دي لور ته غسل ورکولو صاحبزادي ته چې تاسو دا کپړو کې ولا غسل دا کفن ولا ورکړئ دغو 5 کپړو کې او بله خبره ده چې ولین تخرج فيها حال الحیات ژوند کې ښځه په همدغو کپړو 5 کې وځي فکدا بعد الممات مر نه بعد به هم داسې کېږي ثم هذا بیان کفن السنه ده خو سنت کفن شو یعنې اقتصر الى 3 اسواب جازه که بیا بندوبست یې څه وجې نه کېدلو هغه دپاره بیا 3 کپړې کولی شي ښځې ته هکې کومې 3 کپړې وهي ثوبان و خمار یو خو ازار ته لفافه شوه که نه دا خو بس بل پکې خمار شولو خمار منه چادر تر کوزه حصو پرې وي سر نه به راپټ کې کوزه زنګانو پرې وهو کفن الکفایه دا کفن ضروري شو ويكره اقل من ذلك دین کم بیا مکروه د ښځې لپاره بیا پکې صحیح ستر کفن نه حاصلېږي وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد الا في حالة الضروره همداسې سړي دپاره په یوې کپړې کې کفن ورکول ښه دي مکروه دي لکه مناسب ستر دې سره نه حاصلېږي که نه هکه ضرورت وي سره د چا سره بندوبست وي نه به یوې کپړې کې کولی شي لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه حين استشهد کفن فی ثوب واحد وهذا کفن الضروره مصعب بن عمر چې کله شهید شوي دومره کپړه نه وه چې دا پټ کړی شوی په صحیح طریقې سره یوې کپړې کې به دې ته کفن ورکړی شوی و ښه دا ښځې ته به ته څنګه کفن ورکړې چلو د 5 کپړې خو موږ وله تیارې کړي لکه اول به ورته کومه کپړه کېږدئ کومه کپړه به یې پرې اچوي دا خبره ته ښایي وتلبس المرأة الدرع اولا اول به شکې دا درع به ته ور اغوستی لکه ننه کمیس څه وي ماشان دې ور اغوستول شي د څه نه څو حصو پرې به د څه شي پټه شي کوزه پتانو وغیره پرې ثم یجعل شعرها ضفیرتین آنا بعد ویښتو له 2 کاوڅې جوړې کړي علی صدرها دا به داسې راوړی په د سینو باندې پسه کېږدی یوله فوق الدرع د کومه درع څه داسې دې باندې روستولې شوي وه که نه ورمېږنه کوزه حصو پرې ثم الخمار فوق ذلک بیا دې باندې به شکې چادر به راوچوي داسې سار نه داسې ورباندې راتېر به یې کوزه زوی پرې لوړ شي سوره اوږد بېله خبره کوزه نمو هغېره پرې ثم الازار تحت اللفافه بیا به ازار شي که نه هغه نه بعد اخر کې لفافه شي قال مخته حضرت مصنف صاحبې چې د نر او ښځې دواړو دپاره مستحب طریقه ده چې وتجمر الاکفان یا وتجمر الاکفانو د کفن ته خوشبويي ولګي قبل یدرج فیها المیت وترن مړي کې د والي نه مخکې ورکړي 3 ورې تاک ته زد کړي چې 5 ورې لانه صلی الله علیه وسلم امر باجمار اکفان ابنته وترن پیغمبر اسلام د خپلې صاحبزادي د کفن د خوشبو ورکولو حکم ورکړی چې له تاک ته داد کې ولګوئ والاجمار هو التطیب و خوشبو لګولې دی شي اجمار پیدا فرغ منه چې کله د کفن نه خلک پاري شي که نه صلو علیه به ورباندې جنازې لمونځ وکړي لانها فریضه چې د څه د فرض کفایه ده